ورځې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورځې مبارکې څنګه وي؟ حامدا و مصلیا اما بعد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځو مبارک او ښکلا داسې وه چې ډېرې ښایستې او اوږدې نرۍ لږ کږې لکه توره پر سترګو راګرځېدلې تکې تورې ورځې مبارکې وې. د ورځو مابین یې نه و سره مښتي، بلکې د ورځو په مابین کې داسې ښایسته سپین ښکارېدی لکه صفا اصلي زر، سپین زر. د ورځو په مابین کې د وینو ښایسته غټ رګ و چې د خشم او غوسې په وخت کې به وپړسېدی، چا چې بول ورځې سره مښتي دي. امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د حسن بن علي رضی الله عنه مبارک چې هغه د خپل مامات څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک اوږدې نرۍ پر سترګو راګرځېدلې ورځې وې. د ورځو مابین یې نه و سره مښتي. دلایل نبوت علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې دا روایت د ام معبد رضی الله عنها مبارک د روایت څخه سره ټکر دی چې دا فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ورځې سره مښتي وې. نو ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک د دې دوه روایتو په تطبیق کې فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ورځې به د لرې څخه داسې معلومېږي لکه سره مښتي چې وې، خو د نږدې چې به دې ورته وکتل هغه به سره جلا او فاصله و په مابین کې. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د حسن بن علي رضی الله عنه هغه د خپل مامات څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د دوه ورځو په مابین کې رګ د غوسې او خشم په حالت کې به وپړسېدی. دلیل نبوت علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د ابن حجر رحمت الله علیه مبارک د هغه دوه روایتو په تطبیق کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د ورځو په مابین کې جلاوالي ثابتوي یا یې نفي کوي. فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ورځو په مابین کې دون د لږ فاصله و چې د لرې څخه به کتونکو دا ګمان وکړي چې سره مښتي دي، خو چې د نږدې څخه به ورته وکتل بیا به ورته معلومه شوه چې د ورځو په مابین کې لږ غوندې فاصله او جلاوالی شته. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک په حواله د فیض القدیر کې لیکي چې په عربو کې د ورځو چې د عربو هغه ورځې خوښې وي چې په مابین کې به فاصله او جلاوالی وي، ځکه دوی به دا د نرم مزاج او ښه طبیعت علامه ګڼل. په عجمو کې بیا هغه ورځې خوښې وي چې سره مښتي وي، ځکه دا بیا د ځیرکتیا او هوښیارۍ علامه ده. نو الله جل جلاله په محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک کې دا دواړې خوبایانې سره جمع کړي وي، هم د عربو هم د عجمو. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام بیهقي د یو صحابي څخه روایت کوي چې هغه مبارک فرمایي ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ولیدي چې ښایسته جسم یې و، غټ تنده یې و، نرمه او باریکه پزه یې وه او باریکې وریځې یې وې. جامع الجمرات دلایل نبوت. یو شاعر شعر ویلی دی، یو عارف زما زړه یې زما ځان یې محمد صلی الله علیه وسلم، زما زړه یې زما ځان یې محمد، ته هر چا سره تګران یې محمد، رهنما د کل جهان یې محمد، ته نبی آخر زمان یې محمد، ته سکون د مسلمان یې محمد، د دردمنو زړو درمان یې محمد، دنیا ټول ستا د مخه پیدا شوې هم جانان د پاک سبحان یې محمد، د امت په غم د شپه او ورځ ژړل